دې ته به عام الفیل وي چې د دې نه پس به دی کوم حساب کتاب کو نو باغی خبره کې به دا نقل کول چې د عام الفیل نه 2 کاله پس د عام الفیل نه 3 کاله پس او بیا چې کوم میاشتې د اوس زمونږ د میاشتو نمونه دي ذوالحجه ده ذوالقعده ده او محرم ده او صفر ده او ربیع الاول ده نو دا نمونه دا په هغه زمانه کې هم نو کچاري دی به یو تاریخ خو نو د عام الفیل نه 15 کاله پس د محرم په میاشتو کې به چې دا کار مونږ کړو د عام الفیل نه 3 کاله پس د رجب میاشت کې چې دا زمونږ نیټه وا دا زمانہ د دې تیرېدله او دا ټیم دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د زمانه پورې دا داسې حالات رالل ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یو تجویز حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تراولېګو چې امیر المؤمنین من ته پته نه لګي من له خپل تاریخ پکار دی یو تاریخ پکار دی من خطونه مثال ما ترا لېږي نور ملکونو ته لېږي نو چې کم از کم پدې یو تاریخ پروت وي چې دا خط پدې تاریخ جاری شوی دی پدې تللی دی پدې را رسېدلی دی پدې تاریخ په عمل شوی نو تاریخ ضروری چیز دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ رائے دا خشوا او د صحابه کرام جماعت راوغوښتو او د یقینون او دا رائے د مخه تکړه صحابو نے مشوره واغستا چې تاریخ یو ضروری چیز دی چې زمونږ په خطونو باندې یو خپل تاریخ وي چې موږ تاسو هغه مقرر کو نو صحابو هم دا رائے خشوا چې واقعي تاریخ ضروری دی موږ لا پکار دي چې زمونږ یو خپل تاریخ وي نو عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابو نه مشوره اخلي چې تاریخ مقرر کو خو د کم ځای نه مقرر کو رائے راضي او رائے پدې راضي چې زمونږ د پاره د ټولو نه خوشاله خبره د رسول الله مبارک پیدایش دی نو که تاریخ مقررو هجری تاریخ نو د رسول الله مبارک د ولادت ندی مقرر شي بل رائے راضي چې زمونږ د پاره د خوشاله سیزو دا د رسول الله مبارک نبوت ته چې د نبوت په وجه باندې زمونږ ژوند او ژوندۍ بدل شوي زندگی مو ټیک شو اسلام کې داخل شو کفر او شرک مو پرې خودو نو کوم تاریخ مقررو نو د رسول الله مبارک د نبوت تاریخ تی مقرر کړی شي بل رائے رااله چې موږ د پاره د رسول الله مبارک د دنیا نه رخصتیدل دا یو عظیم اسانه هوا نو موږ لا پکار دي چې موږ د رسول الله مبارک دا وفات چې کم تاریخ دی داغه د کال د تاریخ مقرر کو د هجری لومبي او بل رائے رااله چې صحابه کرام او رسول الله مبارک مدینه منوره ته چې په کم میاش کې او په کم تاریخ هجرت کړي دي نو چونکه دین کو خور شوی دی نو د هجرت نه خور شوی دی نو موږ له تاریخ مقررول د هجرت نه پکار دي عمر رضی الله تعالی عنہ رایګانې واپس عمر رضی الله تعالی عنہ میں جواب ورکو چې د رسول الله مبارک ولادت چونکی عیسوی تاریخ چې کم دی دا د عیسی علیه السلام طرف ته يهود منسوخ کړي دي نو من کو د رسول الله مبارک د ولادت د پیدایش رز مقررو نو دا به د يهود سره مشابهت راشي او موږ د يهود سره مشابهت نکو او د رسول الله مبارک تاریخ پیدایش کنفرم معلوم نه لري دا غرنګو کو نبوت ته نو دې کوم اختلاف ته او کو د رسول الله مبارک وفات د دې رمغ تاریخ مقررو نو بیا چې کال شروع کیږي منتبه د رسول الله مبارک غم تازه کیږي نو لدی وجه موږ د رسول الله مبارک د وفات نه هم تاریخ نه شروع کوو موږ که تاریخ شروع کوو نو موږ به د رسول الله مبارک د هجرت نه شروع کوو چونکه هجرت دا د صحابه د پاره د رسول الله مبارک مدینه ته راتلل د اسلام په دنیا کې خوریدل نو موږ به تاریخ شروع کړو باندې د سنه د رسول الله مبارک د هجرت نه رسول الله مبارک محرم کې مدینه منوره ته د تلو اراده وکړه
بیا لاړه پس کې په سفر کې خو چونکې اراده د رسول الله مبارک چې مدینه منورې ته کړې وه دا میاشت د محرم میاشت شوه چونکې محرم ته څلور ورځې پاتې تاریخ مقرر شو چې هجری کال دا به څه شروع کیږي چې موږ اسلامی تاریخ شروع کوو نو دا به موږ د هجرت نه شروع کوو د رسول الله مبارک هجرت کله شوی و لکه موږ چې اوس وایو دا 1400 کاله وشو نو دا هجری تاریخ دی د رسول الله مبارک د هجرت دومره کلونه وشو نو تاریخ مقرر کو د هجری د سنه د رسول الله مبارک د مکی مکرمه نه مدینه ته چې هجرت شو نو د هجرت نه تاریخ مقرر کو بیا مشوره صحابه وی تاریخ هم مقرر کو خړم باندې میاش وکموي د کال شروع به د سنه کیږي دا اوس چې کوم میاشتې دي محرم دی رجب دی ذوالقعده ده ذوالحجه ده ربیع الاول دی دا ټول میاشتې دا د مخکې نه هم نمونه را روانو لومړنۍ میاشت به کموي صحابو مشوره بیا ورکړه چې لومړنۍ میاشتې بعضې صحابه مشوره ورکړه چې لومړنۍ میاشت کو مقرریږي نو لومړنۍ میاشتې د رجب مقرر شي چونکې دې کې خلک سله ځي عمرو له ډېر ځي نور صحابو مشوره ورکړه چې په دې ټولو میاشتو کې عظیمه میاشت د رمضان ده لومړنۍ میاشت د رمضان شي او اکثر صحابه کرامو مشوره په دې ورکړه چې لومړنۍ میاشت د محرم شي فیصله په دې وشوه چې شروع به د محرم نه کی او نور میاشتې هم دغه شان ترتیب سره دي نو اسلامی کال چونکه مونږ ته عیسوي کال جنوري او فروری مارچ اپریل دا مونږ ته یاد وي خو چې کم هجری او کم کال صحابه مقرر کړی دی چې مونږ تاسو قمري کال چې ورته وي د میاشتو او په دې کې ډېر فضیلت په دې کې ډېرې فایدې هم دي فایدې دا دي چې مونږ تاسو وګورو که د حج حساب دی نو هغه په جنوري او فروری باندې نه دی بلکې د حج اسلامی کال باندې حساب دی که رمضان دی نو د رمضان حساب کتاب دا په جنوري او فروری نه دی بلکې د رمضان خپله میاشت هغه د اسلامی کال باندې دی که شعبان دی او که دغه رنګې نور بله میاشتې کوم فضایل لیلة القدر دی نو د دې حساب کتاب دا په هجری کال باندې دی قمري کال باندې نو دا یو مختصره خلاصه چې هجری کال صحابو څنګه مقرر کړ ضرورت د دې خبر راغی چې خپل تاریخ دی وي په هر خط خپل تاریخ اچي چې دا د هجرت دویم کال دی د دریم کال دی د څلورم کال د پنځم کال او بیا چې به صحابو یو کار کو نو د هجرت په پنځم کال د محرم میاشت کې موږ دا کار کړو د هجرت په شپږم کال د ربیع الاول میاشت کې دا کار شوی لکه څنګه چې موږ وایو عام په اصطلاح کې موږ وایو چې په 2020 کې جنوري کې دا کار شوی نو دا غرنګ صحابه خپل تاریخ اسلامی تاریخ مقرر کړ او امت ته مخه تکي خودل چې حساب کتاب کو تاسو کوي نو اسلامی کال کو